عزتمندو موږ به نن تاسو ته یو بهترینه وظیفه ذکر کوو. د چا په کور کې چې باهمي محبت او اتفاق نه وي، د هغې دپاره به موږ تاسو ته یو بهترینه وظیفه ذکر کوو. وظیفه تعداد چې کوم دی هغه درته ویمه. روزانه به 41 مرتبه دا وایې او د هغې نه وروسته به د خوراک په څیز باندې هغه دموې او د کور خلکو له به چې کوم دی ورکوې چې هغوی یې خوري. د وظیفې نه مخکې او وروسته 11 ځله درود شریف او د هغې نه وروسته بیا وظیفه ده. نو انشاءالله په دغه کور کې چې په کوم کور کې اتفاق اتحاد نه وي، په خپلو کې مینه محبت نه وي، دې سره به الله جل شانه دغه اتفاق او اتحاد راولي او مینه محبت به الله جل شانه د دې په مابین کې پیدا کړي. وظیفه دا ده: وله اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرها والیه ترجعون. سورة عمران سورت کې دا آیات دی. دویم: هو الذي ایدک بنصره وبالمؤمنین والف بین قلوبهم ولو انفقت ما فی الارض جميعا وما الفت بین قلوبهم ولكن الله الف بینهم انه عزیز حکیم. دا سورة انفال کې دی. دریم نمبر چې کوم دی: یا رحمن کل شیء ورحمه اذلة علی المؤمنین اعزة علی الکافرین. دا وظیفه ده. دا به چې کوم دی 41 مرتبه وایې او 41 ورځې به دا عمل کوې. 11 کرته مخکې درود شریف او 11 کرته وروسته درود شریف او بیا به یې په څه خوږ څیز باندې دم کې د هغې نه وروسته به یې په ټول کور والا باندې وخورې. د چا چې په خپل منځ کې بې اتفاقي وي او جنګ جګړې وي، یو بل سره یې نه لګي، نو هغوی به دا وظیفه وکړي او په خپل کور والا باندې به یې وخوري. انشاءالله د دې په برکت سره به الله جل شانه ستاسو په مابین کې مینه محبت اتفاق ورورولي دا راولي.